السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده چې ټول مسلمانان به بخیر او عافیت سره وي. څنګه چې تاسو مخکې مسائل بیانېدل، نو په هغه مسایلو کې یو اهمه مسله دا هم ده چې یو انسان ځان د یخنۍ نه څنګه بچ کړي او د ګرمۍ نه څنګه بچ کړي. نو د ګرمۍ یو فارموله او یو طریقه مون ښودلې وه، او دا بله طریقه ده د حدیث نه ثابته ده، اگر چې د حدیث لږ کمزوری دی په اعتبار د سند سره. نو د دې حدیث چې څوک دا وظیفه کوي، نو دا به هغه له ګرمي چې ده هغه ته به ډېره نه محسوسېږي. لکه هغه وظیفه دا ده، هغه دعا دا ده: لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني من حر جهنم. ذکر دا ګرمي هم حدیث کتابونو کې راځي چې ډېر حدیثونه ثابت دي چې دا ګرمي هم د جهنم د شغلو نه یوه شغله کېدی شي. نو د دې وجې نه په دې کې ګرمي او دغه نور چې کومې شعاګانې بوزي را بوزي، دا په انسان ګرمي لګي او جهنم هم ګرم دی. نو چې موږ د هغې جهنم نه پناه غواړو، نو دا موږ د هغې سره مشابه کوو. لا اله الا الله، نشته بل حاجت روا، بل معبود برحق، بل مشکل کشا. ما اشد حر هذا اليوم، نشته زیاده سخته د دې ورځې نه. هغه کته دا ورځ په ذهن کې راولي، دا کومې کې چې موجود دي او که دا قیامت ورځ مراد دي. اللهم اجرني، الله پاک موږ وساتې من حر جهنم، ګرمۍ د جهنم نه. نو دا دعا لوستل ډېر ډېر پکار دي.